د اړ په شکال میاشت او د روجي میاشت او یو قجوره رويسته شو او یو قجوره په منځ دوا شو نو نیمه به یو صحابي وخوړه او نیمه به بل صحابي وخوړه او روجه به ونی او سحر لبه د بدر په میدان کې جهاد هم کول ابو جهل چې سوخ کې چې ابو جهل سوخ کې دوه ماشومانو د اسنر او غرزولو نو عبدالرحمن ابن عوف رامنډ کې یو د ابو جهل په دې سینه کې ناستو توره ورته راوېست ولوایا ابو جهل ورته وی چې سر خورانه پرې کې ولګلان دې پرې کې چې دا ورمیګم ور سره شي سر می وړو کې دې خلک به تماشا کوي چې لګ غټ ښکاري ویوالو سره تی پرې د دوه ماشومانو یو معاذ او یو معوذ په برکت باندې د بدر په میدان کې ابو جهل غوند عظیم شخصیت داس نه راو غورځې دو سر ته پړې کړې د دوه ماشومانو په برکت نن برای نام څومره ډېری په پاکستان کې څومره یې تور او خای خپل په 50 کال د پاکستان جوړېدو کې بنگال در نسنګ لاړو نیم ملک او کشمیر دې څه پوزیشن دی د قوم 75% خزانه چې دا په فوج باندې خرج کیږي 75% نن دومره غوندي کشمیر دی د هندونه نشي اغسته دا وجه څه چې ایمان نشتا معاذ او معاوذ کې ایمان هو نو د مازیګر ټیم دی او د بدر په میدان کې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ودرېدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی او د بدر په میدان کې دعا کوي چې یا الله کته غواړي چې د زمکه د پاسه ستا نامي اغستو والا څوک پاتې نشي نو دا 313 کسان چې کوم دي دا ټول شهیدان کا او کدا غواړي چې ستا نامي اغستو والا څوک پاتې شي نو یا الله د دوی امداد وکړه او 313 کسانو سره وصلت سوا دعا سنو او کل بالاتتوری وی او 313 مجاهدین د مکی دومره عظیم طاقت چې ابو جهل سے پسالارو هغه فتح پت اتو ترو او په دعا سنو باندې شوی الله دعا د پیغمبر قبلی او سچل کیږي بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین 3000 ملائکه د بدر میدان ته راوستل ورپسې بل قطار راو ب5 آلاف من الملائکه منزلین 15000 ملائکه نور رانی الله ورته فرمایل چې زما حبیبا زما د یو ملائکه جواب دا ټول اهل بدر نشي کوله او دا 3000 او 15000 می ستاد عزت لپاره دروازه سپینو زیړ پټکی په سرو او په اسونو باندې سوري وي او د کافر نه به سر پرې کړې شو او بیا به سړی نخ کاری عزیزانو کم قوم چې الله تزانو سپاری اغه الله بیا د ارشی ذمہواری والی او د اسمان نه په ملائکو باندې امداد کوي
ملائک اوس مونږ سګي نن مونږ ته وګوره یو سړی او بزرګ هغه ته به تیار روټۍ راتله عبادت به کول یو 3 ورځې په امتحان د پاره روټۍ بند شو 3 ورځې نو دې چې لوګي تنگ کړو نو لاړو د یو يهودي په دروازه کې سوال وکړ چې سوال وکړو ا يهودي سلور روټای ورکي چې را روان شون هغه يهودي او سپه ساتلو هغه ورپسې شو چې ورپسې شو نو د ورته یو روټای واچول سپي هغه روټای خوړه بیا غفل بلې ور واچول چې هغه خوړه بیا غفل بلې ور واچول چې هغه خوړه بیا غفل سلور ور روټای سپي ته واچول بیا هم غفل نو دی ورته وی چې بیړه دی غر کشه خو سلور روټای دی د کور مالک را کړی وي سلور وړه به درواچول نو اوس ولې غافل اسپی ورته وی چې بیړه ستا غر کشه خدای دې کور ران کا چې الله روټای در کول نو داغه عبادت تی کولو او چې یو 3 ورځې در باندې روټای بند شو نو رالی د خدای د دشمن په دروازه کې دې سوالو زده دی يهودي سپېما کمرمم په دې دروازه کې پروتم او کجوندېم پروتم کوګېم پروتم او کموړم پروتم پتا 3 ورځې روټای بند شو یاراله دی يهودي په دروازه کې دې سوال سپې ورته وي نن مونږه نه هغه خلک جوړ شوي زبد لوګي د پاره د خدای د دشمن نه سوال کوم دا خو ترو اوټ قوم نن د خدای دشمن دی اول دی دکاندارانو ته وګورئ خلکو چې وړنو ورځي خوراکي شروع دکاندارانو ورځي ګرانې دا غټي ورځي نه دي دا په 100 روپۍ سیر دي او دوی ورکولې پڅو نه په 9 سیر دي کنه او ورکولې پڅو 15 دوی ورته غټي ورځي ګرانې اوس ما ډکه دا خیال کوله چې خدای دې خلکو ټیپرو می پرو ته خیال مکه کینی تب چې ټیپر چا سره پراتی هغه به 100 روپۍ پاو دکانداران ورته ورځي ګرانې اوس د ورځو قحط خو نه وکړ اوس دا دکاندار بم سبا مردار شي او زبې په قبر ولاړم چې دعا وکړي چې خدای ته واړه جنت غریب ډیر ښه دکاندارو دې خدای ډیر ښه په سیلاب یوړي کم قوم کې او کم کارنده سړی کې چې د بل د زړه درد نه د بل د لوګي درد ور سره نه خدای دې هغه ته د جنت بوی نه خي بوی زما عزیزانو مسلمانان کوو او مغه خلق مونږ نه یو مسلمان خو بیبي فاطمه وا او مسلمان خو حضرت علی امام حسن او حسین بیمار شو او حضرت علی او بیبي فاطمه اندازه رومانلو چې خدای کدا دواړه ماشومان جوړ شو نو مونږ بدرې روزي نیسی نا خدای جوړ ک روزه ونی چې روزه ونی وا ما خام له حضرت علی صدور بشو روټای موټای پیدا کړو کجوري مجوري ما خام درو جماعت ټیم دی په دروازه کې आवाज وشو
چې مسکین ماو دو کسیو دواړه وږي دوی دا ټول رو جماعت اوچت کو باری مسکین ته یو اوس دا په ایمان وای چې مونږ زبردست وکړو ها وبکم زه روټای تناس ها او صاحب خې غوړې زړې پرتی یو ځا بار आवाज وکړي چې مسکین ما زه به دا وایم چې دا اوچت کې دی بار سړی له ورکې تاسو به وکړي اسی ګومن زی ګرځوي مونږ به دسیو ورځ نه هر تیرا ورو جوش پم نه هر تیرا سار له بیا رو جو دی ما خام اندرو جماعت ټیم شو بیا حضرت علی سے پیدا کړی आवाज شو چې یتیمه ما دو کسیو دواړه وږي بیا ټول رو جماعت اوچت کو باره بیا شپه نه هر شو سبا بیا رو جشو درېما ما خام چې اندرو جماعت ټیم دی بیا دروازه کې आवाज شو چې اسیر ما دو مرګري بیا ټول رو جماعت اوچت کو غیله د اسمان نه خبر راغی چې حضرت علی او بی بی فاطمه د نظر درې واړه روزه پناه راونی او خپل خوراک چاله ورکو ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه حبه کے ضمیر چاہتا راجے دے حبه دامانا چې په بلې روټه وخورونه علی حبه سره د دې چې په خپل ورته وګیو په خپل ورته وګیو په چا وخوروله مسکینا و یتیما و اسیرا په مسکینانو په یتیمانو په اسیرانو او بیا ورته وایي څه وی ورته انما نطعمکم لوجه الله ګوره دا روټه مونږه په تاسو خدای د پاره وخوروله پام کوئ چړکم بل څه رانشي لا نريد منكم جزاء ولا شکورا نه د دې بدل درنه غواړم او نه شکریا درنه غواړم هر څه به خدای را کوي تاسو لم د خدای د پاره درکړي مسلمانان خو دغه د خپل گریوانونو کې ټول سوچ وکړي کومګه دغه سیو اوس د امتحان وخت چې تا خپل بچو ته توړه روانه کړي او تا نه بل محتاج پلاره په مخه درغه او درته وی چې ما کرم نشته یا دې نیمه کړه او یا دې ټول اغله ورکه خو پوي شچي او کني خده باګړوي غمه مکه قسم په خدای دې زچې ورستي ریږي دا دیری خو مونږ نه ډکی دي کنه دا غ بزرگ په خبره می ایمان مضبوطیږي چې ما ورته وی چې مال دې یو مړی کشف وکا او دې دیری ته راوستما او مراقبه دا سه وکړه ول مړی درته خیمه خو ټول عمر بروټای خوندر نکی ملولي ول دا ټول مړی په قبرونو کې ناشتي او غخې ته غسیږي لګیا کدی ولې د ټول عمر بروټای نشه پړې په یو منډه تلاړه مو کوړته مې د شپې 10 بجې وی چې ځان ورسول درې ورځې روټای خوان نه راکول داسې غبراو شو نو زمونږ به د مرګ نه رستو دا حالي د غلان دې ځای چې خکېږي نو هغه چې دنیا کې د حضرت علی او د بیبي فاطمه قرباني وکړي اوس چې سړی وای چې خزه دا مالت کې خدا بل کور موګه دے لګوړه بدوی لور کو خدای دې کور وان ځان له پیدا کړی کنه دا مونږ بس کو زمون خزه دې سوي کنه دا زمون خزي دي او دا زمون سړی دي
اندازه کوي قسم په خدای دی چې په دې ملک د هیڅ شي کمی نشته خدای رانیولې قوم دی خدای رانیولې قوم دی بیا ته ورشه چې نن کم بلیکیج په دې وړو کې شروع دی میلیونو والا لکونه روپۍ د ورځې ګټي ګودامونو والا بیا چې دا چټونه څوک ورکوي دغه خلک پناه په خدای ویالا د ملک نه برکت لاړو خزه د ملک وزیر خوراک ده نو ما وی چې خبره ده چې خزه کا وزیر اعظم او خیر دی چې وزیر خوراک شنو کفر شو ها خزه وزیر اعظم او کنه نو خزه خو اصلي وزیر خوراک هم خزه ده او دومره کار چوشي چې دا عبد حسین باندې سړی روټه پخې او خوري ځکه چې خزه دې د پاره ده خزه دغه لنه ده چې د پاکستان د وزیر خوراک وزیر اعظم دی عبد حسین او لا ور سره وی سیدا عبد حسین سیدم دا دام د بیبي فاطمه لور ده لا حول د خدای بیړه تبا کور مران شچ وران بیړم غرقش د دې اسلام نم سټو کې او لوبي جوړی کړي داغه شکل ته وګوره غو وختو ته وګوره غ لپسټیک ته وګوره ا د ملک وزیر خوراک نو چې ډېر تنگ شوم نو پرون مې یو سړی ته مالداس چل دی چې دا فوټو یو ساته دغه ته ګوره زړه به مړی وزه څوک ابل اورز راته چا ټلیفون کې مولانا صاحب ته چپ ناشته او دا د وړو سال دی مال ډیر شکر دی زسو اصلي خلق در تخیم چراوینی سه یو بدبخت قومه بے ضمیر قومه کم علاقه کې چې د کم شي تکلیف جوړ شي دا غی علاقه د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی منبران رونی سي کنه دا منبران رونی سي چې تمون صد پاره د مور میړه جوړ کړي چې مونږ ته دا پلانې تکلیف ده اغه له نږدې نشي ورتله کړت نشي کوله او مال براشه بل براشه چې تاسو غږ نه کوي دا ونه دغه دي تاسو غږ نه کوي دا ونه دغه دي دلته یو لیډر دی چې په لار رواني داسې ما ته بل ورځ د وړو څه تکلیف ونشته منډه جی نل کې دې نه کوي منډه نه وای زاغان کې ناست په سر د سر تو تیان تلاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناست په سر د سر تو تیان تلاندې د ځان ویرونه کوي رزلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي نن د سروې په سر باندې تا زاغان کینولې دي تا کړی ته بلان دې ناشته خپل ویر بکې اتاله نه راکوزي زاغان کې ناشته په سر د سر تو تیان تلاندې د ځان ویرونه کوي رزلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي نن هغه وخت شرفا د زمانی هغه نن سپی ګڼلی شي او رزلان د زمانی نن معزز ګڼلی شي صرف د دولت د وجې
او د پیسو د وجه پیسې او دولت چې چا سره دی معزز دی هغه عزتمند دی هغه ارسار هغه ورځ یو الکو ما تراغه ویره جی چا څه کار کې مال الکا ور پلانی خان سره نوکر ما مال بیا څه کې ویلو وړ نشتا ګرځم ورپسې کور کې مالک خان ته وایا کنه ویل نه بیبي ته می ویلیو داغه خزه ته بیبي ویلا مالکنی بیبي ته خان خزه ته مال هغه څه چلو نه کوي راته وی چې زبر لا شک نه چرته څه پیدا کړ مال خلد د اورس کارواټه شه کما خزه چې بار بربنده ګرځي هغه ته بیبي مو وایي ما په دې خبره پوهیږم کما خزه چې بار ګرځي بربنده نو هغه ته بیبي مو وایي بیبي چاته وایي بیبي هغه ته وایي چې په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پڼو आवाज د دیوال نه بار سو کوانه بیبي هغه خزه ته وایي کما خزه چې دغه کوي دې ته بیبي مو ای خلیم ټپې شچ ټپې د بیبيانی بیا چې کما خزه سلور کسې ځان ته ساتلی د لپسټیک د پاره هغه ته محترمه مو وای محترمه نن دې قوم د پیسې د پاره ضمیر پرې خېده دین پرې خېده ایمان پرې خېده غیرت پرې خېده شرم پرې خېده حیا پرې خېده او چې پیسې او دولت چا طریقہ د سور کافر بچي دوی به تنه غیر چا پیرتاویږي او پیاوړي راوړي کله سور سور بچي دغه شي خیر مونږم تماشا کو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډېر تنگ شو خدای پاک به ورته چې فانتظروا انا معکم منتظرون دي توای چې انتظار کوي د الله د گرفت چې کله برازي او تاسو بنيسي او زم در سره ناستې به انتظار کوم نن تروټ قوم خدای رانی ولې په ټولو قومونو باندې به قسمه قسم عذابونه نازلې ده په پاکستان باندې ذهني عذاب نازل ده ذهني اور سړی ذهني طور پریشان دي الا مگر هغه خلق پریشان نه دي چې خپل ځان خدای ته سپارلې خدای پويګو کار پويګو کم دل وګي مړ کوي او کم په خپل برازي حضرت علی چاته یو مانا ور کړو دا والا توخرا تاسو خوري چې نه خورم توخ پدې کې ملائک را پدې لستونو کې نه مڼې پټې کړې دي او حضرت علی ته आवाज وکړ چې دا ستا مڼه د امانت چارا کړې هغه ورته دا زمانہ ده ویلي ول زمانہ ده وجه صد ول خدای په قران کې وایي چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې یو نیکیو کنه زه یو په لس به ورکوم ما یو مڼه ورکړې و زما لس کیږي تاسو یو څنګه راوړل لستونو نه نور امرو استویل تا نه اوچت ایمان به بل چا پیدا شي یو ورکی لس به ورپسې راځي خدا خو ایمان غواړي غیرت غواړي دین غواړي د خدای یره غواړي د خدای خوف غواړي نو عزیزانو عرض مې داو چې ډېر سوچ کوئ ملک بالکل د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی د هر بحران شکار دی خدای دې پرده ساتي اوس خلق سره د اختر غم دی د جمعې دې کده زیارت دی د جمعې دې کده زیارت دی د جمعې دې کده زیارت خاطر جمعې دې نو څه چلو مل قرآن شو ها
یا د زیارت شو نو څه چلو شو دا مومن خبره چې د بونیر غوث او زورو کې دا وګونم ټلیفون دی او خلک دی او تپوس دی چې د زیارت ته کده جمعې دی د زیارت ته کده جمعې دی ما ورته نن می ورته چې اتوار ته شو خدای ته وګورئ خدای غلوې ورځې ته وګورئ سعودي اعلان وکړ چې حج د چهارشنبه دی او اختر د زیارت په ورځ ٹھیک ده دلته اعلان شوی دی چې اختر د جمعې په ورځ 18 تاریخ باندې ٹھیک شو د چهارشنبه د شپې شهادت دی استاد ایمان تیر کوي د نه د شپې شهادت پیدا کوي د نه د شپې ٹھیک ده چې چا میاش د نه پشپلی دلې ده بسم الله د زیدر ته زیارت کوم اختر نار شي په داخله کې غواړي دا اکبر باچا لټان یو درې لټان په لار پراته نو د یو پسینه بیره پرتا و یو سړی پاس باندې تیرې دو ویلې کاکا لګ راکوشه چا راکوشو نو ویل چې دا به شلی داسې پراته ویل دا بیره خو لګ خپل کې راواچو هغه چې ولې لاسونه د کار نه کوي ویل ټیک ټاک دي وینو زه دې د اسنا ورپسې راکوس کړم یو شلپ چې په دا مخ وېستو ا دویم چې ور سره پروت هغه سم یو ویل ولی ویل پرون مې او د اسماته کړو ځان راته نه پاکول راي پرې خو په دا دویم راکې خو چې دا ولا دریم ورته ډیر دی خو کړه دا دواړه رامیان ویل ولی تم نه جوړه ویل نه ټیک ټاک هو پرون مې سپي په خله کې متیازي کولی دوی ورته کورم نه هغه قسم په خدای هر شي په داخله کې وای اختر کله دی وړو جکله دی اختر کله دی وړو جکله نشته اخترونه وروجه تاسو اخترونه کی تاسو روجي کی ته سوچ کوي بچي مکه غر کې نم قسم په خدای کا قربانه وور او کس چې کومه قربانه کې شریک وي او د یو پیسې پکې حرام وي د دې شپږو نورم قرباني نه ده شوی یا د جواری پیسې وي یا د سود پیسې وي یا د بلیک پیسې وي د یو پیسې چې پکې حرام وي د شپږ نورم تباہ دي ستا پیسې چې تا کوم قرباني ځان لا ګډان مډان دی غستې او ستا پیسې حرام وي ستام قرباني نه کی بس واخه بده او به خوري روزه دیونی و رمضان کی او خېټه کې دي پښمنه او ماخام په حرامو کړي دي زما په خدای قسم دی چې دا روزه به دي په دې مخ درويشته شي دا نه کی دا روزه دی او دا قربانای دی او دا یو بدال جوړ دی سه خبیا یو اهم خبره بل و یو سړی ګډه غسته قربانای ده پاره سباله قربانی دا او نن دا ګډ ورک شو چې ورک شو تابل واغستو چې بل دی واغستو او سبا د اختر په ورځ هغه ورکم را پیدا شو نو ته به دواړه علاله کې یو بالاله استاب خالی نه یا به غریبی یا به مالدار کمالداری یو بالال کی یو به خرڅ کا او که غریبی نو دواړه بالاله که غریب وي او یو ورک شو بل دی واغستو او رقم پیدا شو نو ته به دواړه علاله داغه وجه ده چې پتا قربانی واجب نه و او تا واغستو نو پتا نظر شو چې نظر شو نو نظر بیا خرڅول نه شي چې بل دی واغستو بلم نظر شو نو دواړه بالاله ته پوښوي بل دا چې قربانی به د مانځنه رستو کوي کچا د اختر مانځنه مخ کې قربانی وکړه غوخه به وشي قربانی نه کی مانځنه رستو به کوي د ټولو خبرو ته پکار دادی چې یو سړی قربانی کوي چې د قربانی ضرورت مرته معلومي
یو سړی روزه نیسي چې د روزې ضرورت هم ورته معلومي دې خبرو ته لږ سوچ وکړئ دې ته لږ فکر وکړئ زه خو والله ستړی شوم اوس په ایمان درته یم چې زه دوکان نه دې ځای پورې راشم دا یو ساعت چپ ځکه یم چې زما زړه ستړی زړه مې بلکل ستړی شو اداجي محمد امین صاحب د خدای وبخي هغه به یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه یو د هجران غمونه بل د پاکستان غمونه دغه دواړه باز غمم ترکما یا محمد عربي کم بس غم قربانای سرمنی دي د لپاره سوچ وکړئ اوس سیاسي لیډرانو اعلان کړی دی چې قربانای سرمنی مونږ لا راکړه په خاور ماړه شي نو تاسو د ټول ملک بیړه تباہ کړو سرمن مم په غریب سړی نه پیرځو کی چې چا غریب ته ملو شي سرمن د قربانای د غریب حق دی که امام د جماعت غریبو بال بچدارو نو بیا د امام حق دی که امام سربو او تیله په لګېدو په سرمنه نو بیا غلا نه ورکه غریب لبه ورکه زما په خبره پوهیږي یو سړی راغی ماته وی چې زمونږ امام خو مالدار دی وای چې سرمنی بروړی کینی کافر کوم ټول مال بل چلو کوي چې تاسو یریږئ ته ول یریږو ته سم بلا ده مالدا سیو کوي چې سرمن بل ور کوي او هغه د سرمنی په ځای یو 50 پیته یا 100 روپۍ چې د امام لا اسی ور کوي او سرمن به مالدار لنه ور کوي لکه څنګه سرسایه چې مالدار باندې نکیږي هغه د پاره اوګه تګه یتیم غریب خوار بال بچدار دا شرط دی دا سې قربانې سرمن غوخبه د خار کې وګوره یو رواج د په پتنوسونو کې چولیو پاو تیکاو ماشومانو په سر کړي او ډولای کیږي په کورونو چې چا قرباني کړي هغه لیم ورني چې چا قرباني کړي چې هغه تیکا ورنه کوي تیکا هغه کورونه لټوي چې چا قرباني نه کړي دړای هغه کرا ور کوي زما په خبره پوهیږئ چې چا قرباني کړي هغه له سلا ور کوي خونه دي چاوړه شه خوار غریب ورته وګوره سارته یو سړی وی مسله خدا د چې درې ځای به مال درې مری پرېدا ځان لده یو کټوای پکې پرېدا او نور ټوله په دې غریبو تقسیم کنن سبا غوخي څو تقریبا پړې 15 روپۍ کیلو د اوخ وخت او یو ځل ما تاسو ته ویلي چې په ایمان درته هم چې یو سړی هغه به د خرونو داس په غوخیم خرڅ په دې قوم چې د نن در باندې دوړو شاټ کی زده دې قوم قسم په خدای دې چې په دې قوم د سپو غوخیم خورلی د سپو د نړۍ غوخي په دکان به سپیس وړاند کړي هغه به د نړۍ په غوخي په تغه خرڅ کړي دا د اورېدو خبرې نه دي زه چې درته سوم نو زما په عین الیقین راغلی عین الیقین نو عین ایمان می پر راغلی پیرنګیانو بیا دا آرډر وکړو چې د ګډوري خپې به ترغه پورې ګډوري سره ځوړندې چې ترسو پورې ټول خرڅ شوی نه سپی به خرڅول په خلک نو عزیزان عرض می داو چې خدای دې پرده ساتي په ډېر خراب وخت کې پیدا یو په ډېر پرفتن دور کې پیدا یو الله دې فضل کوي او خدای دې په دې ملک داسې نظام راولي داسې نظام چې د خلین وړایم بل سره بیلې د خلین وړایم نواز شریف ته پکار دی تر دې سپېګمو مالدار دی چې اول په دې خپل خزانه شروع کی نو بیا مونږ هم چې څه ګټلی ولا به ور اوس قرض اتارو څوی ملک سوارو په ملک کو خود گدے په سوارو قرض اتارو نو قرض اتارو اول خو په خپل کور لوټ کنو بیا مونږ ته وایا کنه بل کور خو په لوټ کنه ځان ملنګ کله کده حضرت علی غوندي بیا راشه زمون خزم خرڅه کا د ملک د پاره
حضرت حمزه چې په دل باندې غیرت لري دعا یا زخمونه پاسینا د شهادت لري حضرت حمزه چې په دل باندې غیرت لري دعا یا زخمونه پاسینا د شهادت لري حضرت حمزه چې په دل باندې غیرت لري دو یا زخمونه پسینه د شهادت لري حضرت حمزه یتر د حضرت رسول الله د کنا په دین اسلام لوګي پیدا ده یتر د حضرت رسول الله د کنا په دین اسلام لوګي فدا ده حضرت حمزه وګوره څومره فضیلت لري نوم په شهیدانو کې بالا او ډیر چت لري حضرت حمزه چې په دل باندې غیرت لري دعا یا